رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي دنیا او آخرت داسې مثال لري لکه دا ګوته چې دریاب ته ټیټه کړي په دغه ګوته چې څومره اوبه راواخیستل سوې دا د دنیا عمر ده او دا ټول دریاب د آخرت عمر ده. سړی به څومره ناکامه څومره به دا سړی بې فکره او بې سوچه انسان وي چې دی د دا یو څاڅکي په مقابل کې دا ټول دریاب خرڅوي. دا ټول دریاب د آخرت زندگی ده او دا یو څاڅکی اوبه چې ستا په ګوته رالې دا د دنیا زندگی ده. که موږ تاسې د کامولي صاحب څه اشاره ورته وکړله نن په دغو بچیانو باندې خواري دغه مولي صاحب کښلې ده دغه والدینو یې خرچې په کړي دي. الله تعالی دې دوی ته جنت الفردوس نصیب کړي. خدای دې دوی ته دغه بچیان د آخرت ذخیره کړي. موږ تاسې ته دا بچی نه معلومیږي چې دا کم قرآن وایي. پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار او كما قال علیه السلام. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وایي څوک چې قرآن ووایي بیا یې زده کړي او یاد یې کړي او بیا د ده په حرامو او په حلالو باندې عمل وکړي دا حافظ مبارک قرآن یې یاد کوي بیا یې په حرامو او په حرامو علم راوستی عمل یې په وکاوی دغه ته الله تعالی 2 ګرنټۍ ورکوي. د رسول الله په لسان مبارک باندې ورکړل سوي دي. یو دا ده چې دی به الله جنت ته داخل کړي او بل به د ده د کورنۍ 10 کسان هغه چې په خپل عمل ټول جهنم ته ځي الله دې د دغه پاک حافظ په قدم د دغه په شفاعت باندې جنت ته داخل کړي. دا ګرنټي چا ته ورکړل سوې ده په دنیا کې؟ د ملک وزیر اعظم ته ورکړل سوې ده د ملک باچا ته ورکړل سوې ده دغه پاک طالب و حافظ ته ورکړل سوې ده چې تا نن قرآن په باندې ووایې په مدرسه کې دې کښېناوئ. الله تعالی دې د دوی دا قرآن عظیم شان دا په خپل دربار کې قبول کړي. ورونو دا یقیني درته وایم موږ تاسې د دنیا افسران د دنیا مشران د دنیا کومندانان پیژنو خو د آخرت دا نه پیژنو چې په آخرت کې څوک دي. په آخرت کې په صاحب باندې په کومندان صاحب باندې په امیر صاحب باندې نه خلاصېږي. په آخرت کې به په دغه قرآن عظیم شان خلاصېږي چې دغه حافظ خواري په کښلې ده. په دغه علم به خلاصېږي چې دغه علماو تکلیف په کړی ده. دا به ستا دپاره ذریعه د جنت جوړېږي. و مشهوره واقعه ده حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام مبارک و یو طرف ته روان و یو ځای په مقبره باندې راغی چې ګوري په مقبره کې انبیاو ته کله خدای پاک د قبر حالات معلوم کړي. ګوري په مقبره کې په یو قبر باندې په یو مړي باندې عذاب لګیا ده. د مبارک خپله دعا ټیم تیر کوي لاړی بیرته چې واپس راګرځي چې ګوري هغه قبر چې هغه عذاب په باندې لګیا ده هغه ته له جنته نعمتونه را شروع سوي دي هغه ورته راځي عذاب ځین لرې سوی ده. دا الله ته سوال وکړه یا الله په دغه راز مې خبر کې چې د دغه انسان دا یو څه وخت مخته په عذاب لګیا و نن بیا دغه دته نعمتونه د جنت شروع سوي دي. الله تعالی ورته وویل د جبرائیل علیه السلام په واسطه چې دا یو د وخت سړی و په خپل عمل ګناهګار و چې کله قبر کې دفن سي د خپل عمل مطابق دته جزا او عذاب شروع سي. خو د ده بیبي د ده د مرګ نه بعد حملداره وه د په خېټه کې یې بچی و چې کله ډېر وخت ووتی هغه بچی پیدا سی بیا لږ غټ سی بیا دغې مور ته کم بچی چې پیدا سی دا یې ورولېږئ د کلي عالم ته ورته وویل چې ورسه سبق ووایه. دا بچی ورغی په یو پاک لسان باندې عالم ته کېنستی. عالم ورته وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم چې دغه هلک وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی اول ما ته په دې باندې حیا راله چې د ده وړکی بچی زما رحمان او رحیم ذات ته ګوري الله دغه زما نوم په دنیا کې اخي د رحمان او د رحیم او زه د ده پلار ته په قبر کې عذاب ورکوم عذاب مې ځینې لرې کړي ده ته د جنت نعمتونه شروع